تاسو ته یو ناشنا خبره کوم. یو بزرګ دی د هغه په تذکره کې راځي وایي زه تدریس تناسم ما حدیث لوستل. یو کس راغی ما ته ووې چې جی ما سره کور کې ولادت شوی دی، بچی مې شوی دی او دومره فقیري ده چې هغه بچی مې لا اوسه پورې بربند دی. هغه بچی سره د هغه بچی دپاره ما سره کپړه نشته چې هغه ته کپړه واچوم، ډېر فقر دی او په کور کې زما ښځه ناره ده، ما سره څه اخلاص وکړه. هغوی زه خپله یو عالم یم، یو فقیر یم، ما سره څه دي؟ ها یو ګورنر دی، هغه ته خط لیږم. زه به ورته ووایم هغه چې څومره څه اخلاص کوي یا به تاله ضرور رسي، توجه کوئ. وایي چې کله دغه بزرګ نامه د ابوبکر بن المجاهد المقري، دا یو دغه دی، یو لوی بزرګ دی. وایي خوب مې ولیده، ما ته نبي علیه صلات وسلام مبارک خوب کې راغی او ما ته وویل چې دا یو ګورنر دی، نامه د علي ابن عیسی، دا هغه نامه ده ورته ووایه چې علي ابن عیسی یې نامه ده ورته ووایه چې محمد رسول الله زه را لیږلی یم. توجه کوئ. او نښانه به ورته ووایي چې هغه وایي چې د پلانکي سره امداد وکړه. توجه کوه. وایي د الله رسول هغه به ما مني څنګه؟ ما ته به وایي چې ته څنګه رښتیا وایې که دروغ وایې؟ نبي علیه السلام مبارک ورته وفرمیل یو نښه ورته بیان کړه، ورته ووایه چې تا پرون هره جمعه په ما باندې زر کرته درود شریف وې، نو په هغې کې تا 200 درود شریف برابر کړه، نو چې 200 برابر شو نو بادشاه درته اواز وکړه ته لاړې، د بادشاه کار دې ختم کړ، نو راغی نو بیا دې په ما 300 برابر کړ، هغه ما ته را رسېږي. وایي دا ابوبکر بن المجاهد المقري رحمت الله علیه راپاڅېد او ډایرکټ ګورنر علي ابن عیسی له راغی، ورته ویې حضرت ما سره امداد وکړه، یو فقیر دی د هغه دپاره غواړم. هغه ورته تخته فقیران ډېر دي، هغه وایي د ځان نه نه محمد رسول الله را لېږلی. وایي وایه پروف تا سره څه دی؟ تا سره څه دغه دی؟ هغه وایي حضرت پروف شته که نه؟ وایي تا پرون د جمعې شپه وه، د جمعې په شپه باندې تا درود شریف زر کرته هر جمعې په شپه باندې زر کرته لولې، لیکن پرون د 200 کرته لوستلي او بادشاه درته اواز وکړو، بیا چې واپس راغلی نو 300 برابر کړ. وایي قسم دی دا خبره چې واورېده، وایي هغه علي ابن عیسی په ژړا شو چې محمد رسول الله زما نوم یې ویلی دی او ما ته یې ویلي چې ستا سلام را رسېږي. لاړه د کور نه 100 دیناره رابار کړه، هغه دغه یې ورکړه چې دا وله ورکړه. کېناسته، وایي چې ته حضرت وایي موږ ځو، وایي کېنه. بیا لاړه، وایي خوب راته بیا بیان کړه، وایي دوباره مې ورته بیا ووایي چې حضرت نبي علیه السلام مبارک وایي چې تا 200 پیرې برابر کړې او 300 پیرې دې بیا ووایي او نبي علیه السلام ستا درود و سلام ما ته را رسېږي. وایي دغه کېنولو بیا یې 100 اشرف 100 دیناره ورکړه، حتی تر دې پورې کور ته به درنه کېده، زه یې پرېښودم نه. ما ته وایي چې محمد رسول الله زما دپاره تا نه خوب کې راغلی. وایي دې رابار شو 10 کرته 100 اشرفې رابار کړې، په 10مه کرت بیا کور ته دننه ښځې ته وایي ښځې په کور کې نور څه شته که نه؟ ښځې ورته وایي څه چې مال جمع کړی و تا د غریبانانو مال ټول ختم شه تا ورکړه. وایي هغه بار راووته، ما ته وایي قسم بالله چې ما سره د دې خپل جان او د کور د اهل نه ما سوا که په بد سو، زما د درب په ذات باندې قسم وي چې ما د محمد رسول الله په نام باندې دا ټول مال او جان قربان کړي. ټول څوک سبحان الله. دا خو دغه دی چې محمد رسول الله په ما باندې سلام ویلی. نو تاسو ته هم زما محترمو درود شریف داسې یو ذکر دی چې د دې ذکر مبارک الله فرمای ان الله وملائکته زربم کوم او دا فرښتې په اسمان باندې کوي. نو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اے ایمان والو که تاسو زما د رب قرب حاصلوي چې ما رب سره قریب شي، ما رب سره نږدې شي، نو زما په محبوب باندې سلامونه وایي، زما په محبوب باندې سلامونه بار بار وایي، نو ما رب ته به نږدې کېږي. او څوک چې ما محبوب باندې سلامونه وي هغه ما رب ته نږدې کېږي، او ما رب ته چې څوک نږدې شي زه رب وله په انعام کې جنت ورکوم. ټول څوک سره سبحان الله وایي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. درود شریف زده شه که نه؟ بیا ورته وکړئ. دا درود شریف ورځ کې کم از کم 513 بار کوئ. ښه دې ته توجه شئ. دا د هر مشکل دپاره حل دی، د هر مشکل دپاره حل دی. ګوره جزا الله عنا محمدا صلی الله علیه وسلم ما هو اهله. آسان درود شریف دی. ما ووی د دې درود شریف فضیلت هم دا دی چې دا درود شریف څوک یو کرت ووایي او یا فرښتې د ده دپاره 1000 کاله د مغفرت دعاګانې کوي. زما محترمو ښه بیا ورته وکړئ جزا الله عنا محمدا صلی الله علیه وسلم ما هو اهله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. या हबीब सलाम अलैका सलाम